او کومه احادیث مبارکه باندې نظر واچو پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د معاشره کې د ظلم او جبریت وکتلو لور سره کم ظلم بے انصافی کی دل چې د هر څو کتلو نه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور یو مقام بیان کو عظمتي بیان کو دیو جن محدثینو لیکلی دي پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سلول لونوي حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د سلور لونو کې درې لونې زر وفات شوي دي حضرت رقیہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ د پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړو نه پس شپږ میاشتو بعد دنیا نه تشریف وړی نه پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مزاج بداو چې سفر ته چرته سفر باندې تللی نه بیا بلاړو حضرت فاطمه رضی الله تعالی سره ملاقات وکړو او چې کله بیا سفر نه واپس راغلی بیا به اول د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تللو د امت ته دا تعلیم ورکړو چې ما د لور سره دومره مینه ده چې زه سفر ته زم هم لور سره ملویږم چې سفر نه واپس راځم هم لور سره ملویږم او روایت کې راغلی چې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی کور ته رالو نه د خپل لاس په حضرت فاطمه رضی الله لاس کې دسې ورکړو او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی ځان سره کېنوله په یو کټ باندې په یو ځای کې او بیا ونه تپوس کولو چې لوره څنګه کور کې د کار څنګه دی بچي د څنګه دي د حسن حسین رضی الله تعالی عنهما د دوی تپوس پې ونه وکړو دا تعلیم موږ ته پاک پیغمبر راکړی دی هغې باوجود هم که د احادیثو کې موږ وګورو د ابو داود شریف روایت دی پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلان کړي من عال ثلاث بنات کم سړی د سلورو درو لونو پرورشو کی اور یو روایت کې راغلی من عال ثلاث اخوات کم سړی د خپل درو خويندو تربیت وکي د غي پرورش وکي بیا ورته درې ذمہ داریانې حواله کې پہلا نمبر باندې فادبهن درو لونو ته یا درو خويندو ته ادب وخی با ادب کی تمیز ورته وخی دویم وزوجهن بیا د دیو بهترین ځکه خزه کې رشتہ وکي دویم دا ذمہ داری واحسن الیهن درمی څه بیان کو بیا د دې لونو سره یا درو خويندو سره خامہ معلا وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری اعلان سکړه فلاح الجنه دې سنی د پر صرف اور صرف جنت یعنی جنت په دې باندې واجب دی او بل یو روایت اتحاف نقل کړي دی اور دا روایت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دی هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل دا حدیث بیان کو چې کم سړی خپل د درو لونو بهترین تربیتو کی یا بل روایت مطابق د درو خويندو بهترین تربیتو کی پرورشي وکي هغه ته ادب وخی بهترین ځکه د غیر رشتہ وکي د غي پرورش په ځان باندې بوج نه غني د هغه په دې ځان د پر ذلت نه غني نه پاک پیغمبر فرمایلو چې دې سړی باندې جنت واجب دی یو سړی مجلس کې ورته پاسې ورته یا رسول الله کا چا دولونه وی یا دوه خويندې وی د غي په باره کې څه حکم دی هغه په باره کې ورته فرمایي چې دې باندې هم جنت واجب دی یو بل سړی ورته پاسې درو چې یا رسول الله کا چا صرف یو لور یا یو خور وی آیا غي باندې ثواب نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو دې د پر هم جنت دی دا مقام ما ته خود لیدي او ترمذی روایت کې راغلی دی 1914 روایت 1915 روایت 1916 روایت د ادري وړه د لور پرورش په عظمت په باری کې راغلی دي د غي نه نفقه برداشت کولو فضیلت کې راغلی یو روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو فرمایل د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ته وی پاک پیغمبر فرمایلو من ابتلیا بشیء من البنات که یو سړی امتحان کې واچول شو د خپل د لونو وجینا ازمایش کې رالو تکلیفات ور باندې راغلو پریشانی سره مخامخ شو فصبر علیهن او د لونو پرورش باندې غي صبر وکړو ځان باندې بوج نه غنلو ځان د پرې ذلت نه غنلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې دې سړی د پاره دغه لونې دا ورته حجاب من النار د جهنم نه د خلاصي سبب ګرځي او بیا د ترمذی شریف بل روایت کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ماته ایوا زنانه راغله غي سره دوه لونه وي
او ما ته ووایي چې ای ام المؤمنین که څه وي لږ خوراک مونږ ته راکړه مونږ وږي یو. نو یو روایت کې راغلي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی فرمایي چې ما ورته یوه کجور ورکړه، یو کجور. وایي ښه لګه شوه، مور کجوره په منځ باندې نیمه کا، هغه نیمه کجور یو لور ته ورکړه، نیمه کجوره بل لور ته ورکړه، خپل هیڅ خوراک ونه کړو. هغه زنانه لاړه سره د بچو دوه لوڼې ورسره وي. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته رالو، حضرت عایشه رضی الله تعالی ورته دغه واقعه بیان کړه چې یا رسول الله نن ما د مور د خپل لور سره لونو سره مینه وکتله چې ما یو کجوره هغې ته ورکړه، هغې په منځ باندې نیمه که خپلې ونه خوړه، نیمه کجورې یو ته ورکړه، نیمه کجوره بل ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمیلو چې من عال جاریتین، کم سړی چې د دوو لونو پرورش وکړي، هغې خیال وساتي، هغې ته هغه مقام و مرتبه ورکړي، هغه خدمت یې وکړي چې کوم ورته شریعت ویلی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیلو دخلت انا وهو الجنة، ز اور هغه سړی به جنت ته داخلیږو که هاتین، دغه دوه ګوتو سره اشاره وکړه داسې که هاتین. اور حدیث کې راغلي فاشار اصبعیه، اور د منځنۍ ګوتې اور د تشهد والا دې دوه ګوتو سره اشاره وکړه چې دا به جنت کې ما سره داسې وي. پیغمبر دا اعلان کړی دی. علماو لیکلي دي چې د غونډو احادیثو ته وګورئ، معلومه دا شو چې د خپلې لور بهترین پرورش او تربیت کول، دغه بهترین ځای کې رشته کول، هغې ته ادب ښودلو باندې 3 انعامات په درته میلویږي. پهله نمبر باندې اعلان سو فله الجنه، دې سړي دپاره به جنت وي، یو اعلان یې دا وکړو. دویم اعلان حجابا من النار، بل روایت کې سترا من النار، دا سړی به د جهنم اور نه بچ کیږي. دویم اعلان یې ورمنې دا کړی. دریم اعلان یې ورمنې څه کړی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به جنت کې ما سره وي. دا 3 انعامات په لور باندې دي، زوی باندې دا اعلانات نه دي راغلي.